وعلم. دا ستاسو فضیلت بیانېږي. ستاسو نه مراد هغه کسان چې هغه شپه ورځ د قرآن سره تعلق وي، د قرآن سره تعلق څو طریقو سره دا قاعده چې سړی وای دا قرآن سره یو تعلق دی کنه. دا قاعده سره لپاره وای دې لپاره وای چې حروف پیژني او داغه باندې ورته د قرآن حروف پیژني او داغه تلفظ ورته آسان شي او تلاوت ورته آسان شي. څو کوم چې ناظر زده کوي نو هغه یو قاعده وي، هغه نه مخکې قاعده چې هغه کې دا د کې یو استعداد جوړ شي د تلاوت د ناظره. نو بیا ورپسې دې ناظره شروع کی قرآن مجید په ناظره مطلب چې قرآن کې ګوري او وایي، قرآن کې ګوري او وایي. دویمه درجه کې بیا دې قرآن کې ګوري او تلاوت کوي او بیا نو دام د قرآن سره تعلق او تعلم دی. بیا ورپسې حفظ شروع شي. حفظ دې ته وایي چې ګوري نه وایي. ناظره څه ته وایي چې ګوري او تلاوت کوي، او حفظ دې ته وایي چې ورته ګوري نه او تلاوت کوي. نو خیرکم کې دا نورانی کې دی والم راځي، خیرکم کې دا ناظره والم راځي، او دغه رنګه حفظ والا چې کوم دې سره دام پکې راځي. بیا ورپسې دغه رنګه چې څوک د قرآن باندې ځان پوي ایته نور بنیادی علوم وي لکه صرف شو نحو شو دا زده کوي. نو دام په دین زده کوي چې رضا قرآن زده کما. نو څنګه چې مونږه د قرآن د تلاوت لپاره د ناظرې لپاره نورانی قاعده وایو، نو دغه رنګ د قرآن د علوم او د عربي زده کولو لپاره مونږ صرف نه وایو. نو چې څنګه نورانی قاعده کې ثواب دی، دغه رنګ په دې صرف نه و چې سړی وای چې عربي زده کی قرآن ترجمه زده کی ناغم په دې کې بیا داخل شي. بیا رستم په ما ترجمه باندې ځان پوي، بیا باغی کې غور کوي او فکر کوي او تدبر کوي. بیا ته نور علوم روزي دغه رنګ بیا په سره عملم کوي. دا عمل نه پس بیا کوشش کوي چې یاره څنګه چې زه د قیدینا ناظرې ته شم، ناظرې نه حفظ ته شم، او حفظ نه داغه عربی ته ترجمه ته شم، او بیا داغه غور فکر تدبر ته شم او عمل ته ورسېدم. نو دغه رنګ دا نور خلق ما سره د ټول مرحله تیر شي، بلم ناظر وي، بلم حفظ کی او بلم د قرآن په علوم باندې ځان پوي کی. دا یو سلسله داسې روانه ده چې زم داسې شمه او نورم داسې شي. نو دا قرآن سره چې چا تعلق وي هر درجه کې چې کوم دي هغه دا بهتر خلق دي. او دنیا کې نورم نیکي ډېرې دي. یو سړی مال جمع کوي او بیا خرج کوي، هغه د پردا نه چې تاسو نه بهتر هغه دی چې هغه مال جمع کوي او بیا هغه خرج کوي. دا یو ډېر عجیبه فضیلت دی چې تاسو څوک قرآن زده کوي مختلفو طریقو ته مې ناظره ده که حفظ دی او که د هغې علوم حاصلوي، دا بهتر خلک دي. او حدیث کې چې راشي لکه دا د په ظاهر کې د نبي کلام دی، خدا په حقیقت کې د الله تعالی طرف نه یو خبره وي چې دا د الله تعالی په نظم سره بهتر خلک دي. نن چې مونږ ته څوک وایي ته ډېر ښه سړی، نو بس بیا ټوپونه وتاویږو، حالانکې هغه به یا ټیک ویلي یا به غلط ویلي، پته نه لګي. دا ټول یو بل ته دا ښه سړی دا ښه سړی دی، د هغه خو ظاهر کې ښه دی، کیدای شي پټ د هغه اعمال چې کوم ډېر خطرناک وي، خو مونږ خو ظاهر ته ګورو. نو الله تعالی د خوالي بهتروالی یو علامت او نښه مونږ ته وښوله چې تاسو کې بهتر هغه دی چې قرآن وایي او مطلب زده کوي او بل ته ښایي. دا یو ظاهري علامت دی. اوس دې نه مخکې دا سړي خپل عمل دی چې دې نور څه کوي، د پکار چې نور ژوندم د اسلام قرآن
حدیث مطابق کی ولکه دا یو ظاهري علامت دی د ښه سړي د ټولو نه ښه سړي خیر وکړو تاسو ټولو کې بهتر او ښه سړی هغه دی دا یو نښه ښولي اوس که یو سړی وایي چې یاره چې دا ښه سړی شو د خدای پرېز ښه سړی شو یو سړی وایي چې زه الله ته ځان ښه کړم الله تعالی ته ځان ښه کړم نو دی به څه چل کوي دی به ناظر هم وایي او دی به تلاوت هم کوي دی به حفظ هم کوي او دی به دا حفظ او ناظره بل ته هم ښایي نو که مونږ غواړو چې د الله پرې مونږ ښه خلق شو بهترین مخلوق شو او چې الله پنځ ښه شو بس مزې به کوي نو تاسو په دې باندې خوش قسمت یې چې د قرآن سره مو دا تعلق دی خو یو کار به کوئ چې دې سره دا تعلق برقرار ساتئ دا نه چې بس بیا چوټي شي دا یو مصیبت دی چې مونږه دا اعمال کوو خو هغه سموده کوو بیا پرېږدو نه اعمال به پرېږدې نه څنګه چې اوبه مونږه روزانه څکو که نه روټۍ هم روزانه خورو او خوب هم روزانه کوو او دا سامر وخت یې خلو دا زمونږ ژوند په دې دی که مونږ دا خوراک څښا پرېښو بیا مونږ خرابېږو دغه رنګې د قرآن سره دا تعلق د حفظ یا د نازلې یا د تلاوت یا د تعلیم و تعلم دا به دې سره همیشه جاری ساتئ دا نه چې بس چوټي شي دا بعضې خلک پوه نه شي چې ای پکې چوټیانې ډېرې کوي دې کې چوټي مه کوئ یعنی روزانه چې کم از کم سنه څه تلاوت کوئ او د قرآن سره مطالعه کوئ دې کې ناغه مه کوئ څنګه چې موږ روټۍ کې ناغه نه کوو او اوبو کې ناغه نه کوو دا زمونږ دې سره یو ژوند دی نو چې څنګه زموږ دا جسم خوراک څښاک اوبه غواړي دغه زموږ دا روحاني ژوند چې دی دا هم دا نیک اعمال غواړي په هغه نیک اعمالو کې بهترین نیک عمل چې دی څه دی دا تلاوت دی نو آینده لپاره چې تر څو پورې ستاسو ژوند دی او تر څو پورې موږ ژوندي یو د دې به موږ تلاوت کوو که مونځ کې فرض مونځ کې نفل مونځ کې رمضان کې تراویح کې ځان ته په لار روان یو هر ځای کې چې دا د الله تبارک وتعالی مطلب دی چې کلام دی دا مونږ وایو نو مونږ به د حدیث مصداق شو چې دا بهترین خلق هغه دي چې هغه د قرآن زده کوي او بل ته چې کوم څه دی ښایي الله تعالی دې مونږ تاسو ټول د دې حدیث مصداق وګرځوي